تا وله لوی لوی څپېړې ورکړي دومره بل پلاده کې ولاړم یو پلار زوی له موبایل اغسته یاره وي کیمرې والا موبایل راکه دا مشاهدې والا خبره کوم ما په دا خپلو سترګو لیدلي داسې موبایل راکه چې کیمره پکې ایچ ډي ولې زما زوی د ټیک ټاک سټار دی زوی مې ټیک ټاک جوړوي زما محترمو او دونه وړوکې غونتې زوی و چې اسناد یې ملا نو راغلی د داسې ماشوم خو مثال د زنانو وي زما محترمو او هغه هم چې څوک پالو کوي تاسو ته به پته لګېږي چې څنګه پالو کوي بالودانا رحمت الله علیه په لاره تېرېدو ماشومانو لوبې کولې بلا ماشومان ناستو یو ماشوم ډېر سنجیدګۍ سره داسې ناستې لوبې نه کوي بالودانا ترې تپوس کوي وایه ماشومه دا نور ماشومان لوبې کوي ته ولې لوبې نه کوې ماشوم د طرف نه جواب راغی او بابا ته د لوبو خبرې کې قرآن کې الله فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا الله زه دنیا ته لوب ولې رالیږلی یم څه د ماشوم جواب دی او داسې ماشومان به چا نه پیدا کیږي هغه د پاکو رحیمونو نه پیدا کیږي د ما محترمو چې تا په ښځه کې دینداري کتلي الله به داسې اولاد پیدا کیږي او د ماشوم جمله بالودانا ته وایي زه دنیا ته عبثیاتو دپاره نیم راغلی زما رب وفرمیل وانکم الینا لا ترجعون ما رب ته به تاسو پیشي نه کیږي بیا به رب ته څه وایي چې د قیامت پر ورځ الله ته بربن ولاړې هغه کفن مفن خو به د ریز مریض شوي الوتې به د خپل عمل موافق په خولو کې به ډوبې په عمل ته مانه د خپل عمل موافق به بربن الله ته ولاړې او الله به وایي وایا وایا بیا به څه جواب ورکوو د ماما بیا به مو تا سره جواب نی بالودانا د ماشوم په جواب ډېر حیران شه بل جواب ته توجه کوي د ماشوم په جواب حیران شه اوس خو زمونږ ستاسو ماشومان دي که نه تا وله لوی لوی څپېړې ورکړي دومره بل پلاده کې ولاړم یو پلار زوی له موبایل اغسته یاره وي کیمرې والا موبایل راکه دا مشاهدې والا خبره کوم ما په دا خپلو سترګو لیدلي داسې موبایل راکه چې کیمره پکې ایچ ډي ولې زما زوی د ټیک ټاک سټار دی زوی مې ټیک ټاک جوړوي زما محترمو او دونه وړوکې غونتې زوی و چې اسناد یې ملا نو راغلی د داسې ماشوم خو مثال د زنانو وي زما محترمو او هغه هم چې څوک پالو کوي تاسو ته به پته لګېږي چې څنګه پالو کوي او په کم نسبت او په کم خیال یې پالو کوي زما زوی د ټیک ټاک سټار دی نن زمو ستا دا دغه دی زما محترمو نن ته بچي ته د مانځه نشي ویلی نن ته خپل بچي ته دا نشي ویلی چې بچیا نسوار مه کوه نن ته بچي ته دا نشي ویلی چې بچیا ګیره مه قطع کوه بچیا په ګیره کې ډیزاین مه کوه بچیا په ویښتو کې ډیزاین مه کوه او که دې ورته وموې بیا د بچي د طرف نه جواب راسي یاره زما پلان لیونی شوی دی ولې دا اولډ جنریشن والا دی د پخوانۍ زمانې والا دی زما پلار پخوانۍ زمانې والا دی زما محترم ماشوم چې جواب ورکه چې دنیا ته عبس او لوبو له نیم راغلی بالودانا حیران دی دوباره ته تپوس کوي وایم ماشومه وایا ته خو د الله نه دومره یریږې ته د اور او د جهنم نه دومره ولې یریږې ته خو لا ماشوم ته خو لا مکلف هم نه په تا باندې خو د شریعت احکام هم نه دي جاري ته ولې د الله نه یریږې ته ولې د اور او د عذاب د الله نه یریږې ته ولې د جهنم نه یریږې د ماشوم دوباره اواز و جمله سوا د ماشوم جواب ته توجه شه ماشوم ورته وایي بابا زه چې کله په کور کې د خپلې مور سره پنغري کې کښېنم زما مور چې دړې بلې اول وړې وړې چوکۍ کېدي په هغې باندې اور ګرم کړي بیا ورته دا لویې دړې کېدي زم د الله د عذاب نه یریږم هسې نه چې الله جهنم په ماشومانو ګرم کړي او بیا ورته دا لوی ورولي زما محترم الله د عذاب نه یریږم هسې نه چې الله جهنم په ماشومانو ګرم کړي او لوی ورته ورولي وایي بالودانا رحمت الله علیه فرمایي ما چې د ماشوم دا جمله واورېده بېهوشي را باندې راله نو ما خبره دی پورې کوله زما محترمو په نکاح کې نبی اسلام مبارک فرمایي چې بهترین شی هغه دی بهترین سامان د دنیا المرأة الصالحه ما وی سعید او نیکبخته انسان د دنیا هغه دی چې په دنیا کې ورته درې څیزونه میلو شي اخیری جمله ویم د ټولو نه ړومبې کم انسان ته چې خپل لوی کور ملو شي دا د دنیا عظیم ترین انسان دی دویم نمبر چې کم انسان ته الکه خپل ګاډی ملو شي د دنیا عظیم ترین انسان دی او دریم کم انسان ته چې خپله صالحه ښځه ملو شي د دنیا عظیم ترین انسان دی